الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال الله تبارك وتعالى وكان الإنسان عجولا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وزما عزت مندو ساسولا نما الله جل شانه دا عظیم کتاب دا قرآن مجید سے تلاوت فرمایو رب العالمین دی صحیح وینا صحیح اوریدل اللہ جل شانہ دی دا عمل کولو توفیق را نصیب کی زما عزت مندو بیان موضوع بوی دا رب العالمین دا نعمت مبارکی دا اللہ جل شانہ و دی خپل بندگانو باندې څومره نعمتونه دي د هغې باره کې به انشاءالله مختصر خبره کېږي زما عزتمندو د دې خبرې قرآن ګواه دی الله جل شانه فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا یا خلقو کتاسو د الله رب العالمین د نعمتونو گینتی شروع کئی شمارل شروع کئی لا تحصوها د رب العالمین نعمتونو نشی شمارل د رب العالمین په نعمتونو کې د ټولو نه بهترین نعمت هغه ایمان دی د ایمان باره کې نمونږ تاسو الله ته جرګلې غلي دا د ایمان باره کې نمونږ تاسو الله ته صفواس کړی دی د ایمان باره کې نمونږ تاسو دعاګانې غوښتلې دي رب العالمین بخفل فضل بخفل کرم بخفل توفیق بخفل رحم سره د مور په غېږ کې الله جل شانه موږ تاسو ته ایمان راکړ ډېر لوی نعمت والله رب العالمین دې موږ تاسو ته د ایمان قدردانی نصیب کړي عزتمندو کہ یو انسان دے او دی هغه ټول عمر جهاد فی سبیل الله کوي او هغه ټول عمر د دین اشاعت کوي او ټول عمر صدقې ورکوي خو چې ایمان وسره نشته نو یو عمل رب العالمین نه قبلوي نو د دې نه معلومه دا شوه چې په ټول څیزونو کې د ټولو نه بهترین نعمت هغه ایمان دی
او دویم الله رب العالمین موږ او تاسو ته د ایمان د ښایسته کولو دپاره دنیا کې موږ او تاسو ته رب العالمین انبیا علیهم السلام راولېږه او په ټولو کې اخرنی پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډېر لوی بهترین نعمت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسم مبارک دا د امت دپاره یو بهترین نعمت دی دی وجه باندې زما عزتمندو که حضور صلی الله علیه وسلم د نبوت محنت نه وي او د دعوت محنت نه وي نو نن به موږ او تاسو د دې ایمان د یو ډېر لوی سرمایه نه موږ او تاسو محرومه وي نو دا ټول برکت د چا دی دا د حضور صلی الله علیه وسلم د نبوت برکت دی دې سره زما عزتمندو الله جل شانه موږ او تاسو ته د قرآن نعمت هم راکړی نن چې مونږ او تاسو د مسلمان حق پیژني کشر د مشر قدر کوي مسلمان د مسلمان عزت او احترام کوي دا ټول د قرآن برکت دی نو قرآن نعمت دی که نه دی اوس زما عزتمندو د الله رب العالمین به مونږ او تاسو کم نعمت دروغجن ګڼو اللہ جل شانہ فرمائی فبأي آلاء ربكما تكذبان دا اللہ رب العالمین با کم نعمت دروغجن گنے دا اللہ رب العالمین ہر یو نعمت دا خپل بنده دا پارا ډیر لوی سیز دی دیو جب دما عزتمندو اللہ جل شانہ قرآن کی ماوتا تصف فرمائی دا خپل نعمت تذکرہ اللہ کئی اللہ فرمائی الم نجعل الارض مهادا اللہ فرمائی استاد پارم ازمکا فرش وگردول والجبال اوتادا رب العالمین فرمائی تا دا پارم غرونا دا ازمکی دا پارا دا میخ ذریعہ جوڑک للا مفسرین لکی دا غر دو پیدی دی کلچ اللہ جل شانہ ازمک پیداک للا نو دا ازمکه لقیدله الله تبارک و تعالی د ازمکې د مضبوطیا د پاره الله جل شانو غرونه پیدا کړله او دا غرونه په دې ازمکه باندې داسې مضبوط ولګول لکه میخ چې راوالي په لرګي باندې ولګي نو څنګه چې مونږ او تاسو ته مخامخ غر په نظر راځي مفسرین لیکي دقه شانتې دا غر په دې ازمکه کې دننه تللی دی نو د غر دو پیدې شوې یو پیدې دا ده چې دې د ازمکه مضبوطه کلی ده دویمه فایده دا ده چې دا کم غر مونږ او تاسو ته په نظر باندې راځي رب العالمین د دې غر نه الله رب العالمین خپل بندګانو ته چې کوم دي سهولیت مهیا کړي دي نو د هغې دوه پیدې شوې بیا الله جل شانو څه فرمایي وخلقناکم ازواجا الله فرمایي تاسو مې جوړه پیدا کړئ یعنې جوړه معنی دا چې مذکر و مؤنث نر او مرد او عورت الله رب العالمین چې کوم دی نو تاسو جوړه پیدا کړلی ځکه که دا ټوله دنیا سړی وی بیا هم د دنیا نظام ګډبړو که دا ټوله دنیا زنانه وي نو بیا هم د دنیا نظام ګډبړو الله جل شانه چې کوم دی د هغه د خپل نعمت تذکره الله کوي نو الله فرمایي تاسو کې مې نارینه پیدا کړل تاسو کې مې زنانه پیدا کړل بیا الله څه فرمایي وجعلنا نومکم سباتا الله فرمایي تاسو د پاره ما خوب د آرام ذریعہ جوړ کړله نو زما یې د پندو ظاهره خبره ده ځکه انسان دا ډېر کمزوری دی که انسان خوب نه کوي آرام نه کوي نو انسان جسم بیا کار نه کوي نو الله جل شانه د خپل بنده د خپل بندګانو باندې د نعمت تذکره کوي نو الله فرمایي تاسو د پاره ما خوب پیدا کو ځکه د خوب په ذریعه باندې چې څومره تکاوت دی څومره تکلیف دی هغه الله رب العالمین د خوب په ذریعه باندې ختمی بیا الله فرمایي وجعلنا اللیل لباسا تاسو د پاره ما شپه د پردې پیدا کړل نو زما یې د پندو ظاهره خبره ده
انسان ته په ورځ کې دومره خوب نه ورځي څومره چې تیاری. نو الله جل شانه د خوب د پاره تیاره پیدا کړله، د خوب د پاره الله جل شانه تیاره پیدا کړل. بیا الله فرمایي وجعلنا النهار معاشا، تا د پاره مې ورځ چې کوم دی د ګټې ګوټې د پاره پیدا کړل، یعنی ځان دا د حلال مال د ګټولو د پاره مې تعالی ورځ پیدا کړله. نو زما عزتمندو ځکه حلال مال ګټل او د حلال مال طلب کول دا ډېر لوی ثواب دی. حضور صلی الله علیه وسلم د مجاهد لاس نه دی ښکل کلی، نبی علیه الصلاۃ والسلام د داعی لاس نه دی ښکل کلی، نبی علیه الصلاۃ والسلام د صدقه ورکوونکي لاس نه دی ښکل کلی. لیکن که مونږ او تاسو په روایتو باندې نظر وساتو، مونږ او تاسو د علماو په تقریرونو باندې نظر وساتو، نو حضور صلی الله علیه وسلم د هغه صحابي لاس ورکلی دی چې کم صحابي د خپل بچو د پاره حلال مال ګټلی دی، حلال مال ګټلی. حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم دی د هغه لاس ورکلی دی. نو دې وجه باندې عزتمندو فرمایي الله رب العالمین فرمایي چې تاسو د پاره ما ورځ چې کوم دی د ګټې ګوټې د پاره پیدا کړل، دا بل نعمت. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، الله فرمایي تاسو د پاره ما و اسمانونه چې کوم دی مضبوط مضبوط پیدا کړله. وجعلنا سراجا وهاجا، الله فرمایي دی کې ما تاسو د پاره نور پیدا کو، وهاجا معنا پړقېدونکې چې د هغې نور په رڼا په ذریعه باندې تاسو ټول کارونه کولی شئ. بیا الله فرمایي وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، الله رب العالمین فرمایي زه د وریځو نه چې کوم دی ګڼې ګڼې اوبه چې کوم دی نازلوم. ځکه زما عزتمندو د دې باران په ذریعه باندې بعضې خلک وایي که نه، خلک متل کوي یاره وایي که زه نه ګټم نو د اسمان نه رزق راځي، نو بېشکه چې د اسمان نه رزق راځي. الله فرمایي وفي السماء رزقکم، تاسو رزق اسمان کې دی. څنګه اسمان کې دی؟ که باران نه کېدی نو غنم به شوی وی، که باران نه کېدی نو جوار به شوی وی. الله رب العالمین د دغې باران په ذریعه باندې چې کوم د اسمان نه راځي، یحیي الارض بعد موتها فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. الله رب العالمین د دې باران په ذریعه باندې الله شینکی پیدا کی، د باران په ذریعه باندې الله سبزیانې پیدا کی. الله رب العالمین د باران په ذریعه باندې یحیي الارض بعد موتها، هغه مړه ځمکه چې کوم دی الله رب العالمین د باران په ذریعه باندې ژوندی کی. نو الله رب العالمین فرمایي د اسمان نه زه ګڼې ګڼې اوبه را نازلوم، لنخرج به حبا ونباتا، چې د هغې اوبو په ذریعه باندې شینکي پیدا کوم، شینکي پیدا کوم، دغه شان چې کوم دی عزتمندو بوټي پیدا کوم. وجنات الفافا، الله رب العالمین فرمایي باغونه ګڼ ګڼ پیدا کوم. نو زما عزتمندو د الله رب العالمین نعمتونه مونږ او تاسو نشو شمارلی، ځکه الله رب العالمین فرمایي ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر یمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات الله. رب العالمین فرمایي په مخ ته ځمکه باندې چې څومره ونې دي دا ټول قلمونه کا، دا ټول قلمونه کا، مشهور چې وکم سمندري دي دا صحیح کا، او په مخ ته ځمکه باندې چې کومه ځمکه تاسو ته په نظر راځي دا ټول پاڼې کا، او په دې باندې د الله صفات لیکه 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 ما نفدت کلمات الله. د رب العالمین صفات نه ختمیږي، د الله صفاتو نه ختمیږي. الله فرمایي والله اخرجکم من بطون امهاتکم، الله فرمایي کله چې ته د مور د خېټې نه پیدا شوې ته په هېڅ څیز باندې نه پوهېدې، تا یو څیز نه پیژاندو، لا تعلمون شیئا، تا یو څیز هم نه پیژاندو. وجعل لكم السمع، الله فرمایي تا د پاره مې غوږونه پیدا کړل، والابصار، ستا د پاره مې سترګې پیدا کړې، والافئده، ستا د پاره مې زړه پیدا کو. ګوره الله رب العالمین څومره لوی نعمتونه دي. زما عزتمندو د الله جل شانه نعمتونه مونږ او تاسو نشو شمارلی. زما عزتمندو په دې خپل جسم باندې لږ نظر وساتئ، په دې خپل جسم باندې لږ نظر وساتئ چې الله رب العالمین په دې جسم کې مونږ او تاسو له څه څه نه دي راکړي. څه الله رب العالمین سترګو ته وګوره، وګونو ته وګوره، دماغو ته وګوره، زړه ته وګوره، خپلو لاسو ته وګوره، څومره لوی لوی نعمتونه دي. زما عزتمندو ګوره د سترګو د نعمت پته سړي ته هله پته ولګي چې کله د انسان د سترګې نظر کار پرېږدي، سترګو نظر کار پرېږدي. یو سړی و هغه سترګو باندې ړونو،
سترګو باندې ړونو نو هغه یو بچي ورته وي بچی روغ سترګو باندې وایي بابا جانه تا باندې کیر خورمه کیر هغه ورته وی دا کیر څنګه یي دا بچی ورته وي بابا جانه وایي دا تک سپیني وایي دا تک سپین څنګه یي وایي دا داسې لکه دې ډینګ ته ګوره وایي دا ډینګ څنګه یي دا بچی ورته دا لاس داسې کو د پلار پې دا لاس داسې بوتلو بچی دا ما ته مه راکوه مرۍ کې به ونخلي یعنې زما یې د پندو د سترګو د نعمت د غریب محرومو هغه ته د سپینو د تور څه پته لګېدل دومره لوی نعمت دی دې وجه باندې زما یې د پندو غوږونه څومره لوی نعمت دی یو سړی و هغه چې کوم دی نو سخر یې بیمار و سخر دا سخر بیا د میزاد له لاسې سخت غوندې کې ورو نو یې د سخر تپوس ته ځم زه خو په غوږونو څه نه اورم خو زه به هغې ته وایم چې څنګه یې هغه به وایي چې خیر نو زه چې الحمدلله دویم به ورته وایم چې کومه دوا وخوري دی به چې دا دوا وخورم صحیح ده دریم به ورته وایم چې کوم ډاکټر نه علاج کوي به چې دې ډاکټر نه علاج کوم صحیح ده او دې څنګه د سخر تپوس ته تللی دی نو اسخر ته وایي بابا جانه څنګه هغه وایي مړه کېږم وایي الحمدلله وایي کومه دوا وخوري وایي زهر خورم وایي دقه صحیح دي وایي کوم ډاکټر نه علاج کوي بس وایي د مرګ په حالت کې به د اسرائیل علیه السلام نه علاج کوم وایي دقه صحیح دی اوس زما یې د پندو هغه خو د ځان سره ډېر ښکلي جوابات جوړ کړي وو خو لیکن هغه غریب د غوږ د اورېدلو د هغه نعمت نه محروم و و د الله نظام نه دی د الله نظام زما یې د پندو دا یاد ساتئ د الله نظام د عقل سره ټکراو وهي څنګه ټکراو وهي د دیوال د چت دپاره ستن ته ضرورت دی د چت دپاره دیوال ته ضرورت دی رب العالمین څه فرمایي اسمان ته وګوره بغیر عمد ترونها الله فرمایي بغیر د ستنو نه مې ودرولی دی بغیر د ستنو نه دیوال خو لرې خبره ده ستن به هم تا ته په نظر رانه شي نو زما یې د پندو د الله رب العالمین په دې نعمتونو کې عقل کار نه کوي څنګه عقل کار نه کوي یو سړی د هغه په غوږونو باندې کونډ دی عقل دا تقاضا کوي چې دې څه نه اوري لیکن زما یې د پندو د هغې غوږ ستا نه ښکلی غوږ دی لیکن د هغې غوږ نه د اورېدلو توفیق چا اخیستی دی الله اخیستی دی غوږ شته خو دې اورېدل نشي کولی دقه شان زما یې د پندو یو سړی ړوند دی نو سترګې شته خو په سترګو باندې لیدل هغه نشي کولی عقل دا تقاضا کوي چې یو سړی ړوند دی د هغه سترګې دې نه وي سترګې شته عزتمندو لیکن د سترګو نه د لیدلو طاقت چا اخیستی دی الله اخیستی دی دقه شانتې یو سړی چاړه دی نو عقل دا خبره کوي چې د هغې ژبه دې نه وي حالانکې ژبه یې ستا نه ښکلې ژبه ده خو لیکن زما عزتمندو د دې ژبې نه د ویلو توفیق چا اخیستی دی الله اخیستی دی نو د الله رب العالمین په دې نظام کې عقل کار نه کوي دې وجه باندې زما عزتمندو اوس د دې نعمتونو مقصد څه دی الله رب العالمین څومره نعمتونه مونږ او تاسو باندې کړي قسم دی یو نعمت د الله په یو نعمت سوچ وکړې ونی بشي کوم نعمت رب العالمین به یادې زما یې د پندو الله رب العالمین مونږ او تاسو له مور او پلار راکړي نعمت دی که نه دی الله رب العالمین مونږ او تاسو له بیبي راکړي نعمت دی که نه دی الله رب العالمین مونږ او تاسو له اولاد راکړي نعمت دی که نه دی اوس د الله جل شانه کم نعمت به یادې نو ځکه الله فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ای خلکو که تاسو ټول په ټول لا جمع شئ ټول لا جمع شئ ټوله دنیا را جمع شئ د الله رب العالمین د نعمتونه شمارې الله پاک نعمتونه نشي شمارلی اوس د دې نعمت په بدل کې به الله خوشحاله ولي د دې نعمت په بدل کې یو سړی چا سره پوټې غوندې ښه وکړي هغه دې ته یاد دي چې ما دې کس سره ښه کلي دي اوس الله رب العالمین زموږ سره ښه کلي که نه دي کلي الله رب العالمین نعمتونه مونږ او تاسو شمارلی شو اوس زما یې د پندو دا نعمت شکر به څنګه ادا کوو د نعمتو شکر به څنګه ادا کوو یو شکر لسانی دی یو شکر قلبي دی یو په زبان سره د الله شکر ادا کول دي یو په زړه سره د الله شکر ادا کول دي اوس زما یې د پندو اصل کې د رب العالمین د نعمت شکر هغه څنګه دی نو مولانا یوسف خان دهلوي رحمه الله لیکلي دي عجیبه خبره کړې ده چې انسان د رب العالمین د نعمت شکر ادا کوي هغه به څنګه ادا کوي نو هغه وایي د شکر طریقه دا ده چې کم نعمت الله درکړی دی د الله په چاهت باندې استعمالول دا د الله شکر ادا کول دي دې خبره سمجھ کې راغله شکر څه ته ویلی کېږي شکر دې ته ویلی کېږي چې الله جل شانه تعالی کم نعمت درکړی دی دا نعمت په داسې طریقه باندې استعمالول چې څنګه الله خوښوي نو دا د رب العالمین د نعمت شکر ادا کول دي دا د رب العالمین د نعمتو شکر ادا کولی
مثال طور باندې سترګې الله درکړې دي، خو سترګې الله رب العالمین تعالی د غلط کار د استعمال دپاره الله نه دي درکړي، بلکې سترګې په داسې انداز دا نعمت په داسې انداز باندې استعمالول چې په کم باندې الله خوشحالېږي. دا خوله الله رب العالمین تعالی یو بهترین نعمت درکړی، زبان الله رب العالمین تعالی یو بهترین نعمت درکړی. اوس دا زبان په داسې طریقه باندې استعمالول چې څنګه الله غواړي، نو دا د رب العالمین د نعمتو شکر ادا کول دي. دغه شانتې غوږونه دي د مایې د پندو، غوږونه په داسې طریقه باندې استعمالول چې کومه طریقه باندې الله غواړي، نو په هغه طریقه باندې ستا استماع کړل، نو دا د رب العالمین د نعمتو شکر ادا کول دي. دې وجه باندې د مایې د پندو قیامت په ورځ باندې راځي. قرآن مجید کې الله فرمایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. د مایې د پندو دنیا کې خو ما او تا خوله باندې خبرې کوو، دنیا کې چې ما او تا ته څه مسله جوړه شي په چالاکۍ به ځان خلاص کو، دنیا کې چې څه مسله جوړه شي په دروغو باندې به ځان خلاص کو، لیکن د مایې د پندو د قیامت په ورځ باندې د الله مخې ته بیا دا خبرې نه چلیږي. الله رب العالمین به په خوله باندې مهر ووایي د مایې د پندو وتکلمنا ایدیهم، لاسونه به دې خبرې شروع کړي، لاسونه به دې خبرې شروع کړي. وتشهد ارجلهم، دا خپې به ستا خلاف گواهي ورکوي. نن هغه لاس چې هغې باندې تکلیف او درد نه برداشت کې، نن هغه خپه چې هغې باندې ازغې نه برداشت کې، که دا نعمتونه چې کم لاس نعمت دی، کم خپه نعمت دی، که دا دې د الله په نافرمانۍ کې استعمال کړل، بما كانوا یکسبون، د قیامت په ورځ باندې دغه نعمت به الله رب العالمین مخې ته ستا خلاف گواهي ورکوي. دې وجه باندې د ما عزتمندو مونږ او تاسو د الله د نعمت انتهایي شکر ادا کوو، ځان کې ناشکري نه پیدا کوو. بعضې خلکو ته وایي هلکه ته څنګه بس وایي د سپي د لکۍ لاندې زندګي دې تېرېږي، او بدبخته د الله ناشکري کې څوک ته وایي څنګه الحمدلله شکر ادا کا، الله پې خوشحالېږي، په شکر باندې الله خوشحالېږي. چا درنه تپوس وکړو بچي دي څنګه دي، الحمدلله. مونږ او تاسو نه څوک تپوس وکړو بچي دي څنګه دي، خدای دې په قهر اخته کړي. بچي نه تپوس وکړي پلار دې څنګه دی، خدای د دنیا نه ختم کړي. دا د نعمت ناشکري ده. نعمت نه رزق ته میلاو شو، رزق ځمکې ته مه اچوه، د هغه قدر وکړه، د هغه عزت وکړه. که د الله ناشکري دې وکړله، دې وجه باندې الله رب العالمین فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. الله رب العالمین فرمایي که زما د نعمت شکریا دې ادا کړل، نو سیوا به نه کم، خامخا به سیوا کم، خامخا به سیوا کم. ولئن کفرتم، نو زمونږ د علماو کې یو عالم دی قاضي فضل الله ایډوکیټ صاحب، هغه د دې ترجمه داسې کول ولئن کفرتم، وی الله فرمایي که د سړي بچی نه جوړېږي نو زما عذاب ډېر سخت دی، زما ان عذابي لشدید، زما عذاب سخت دی. دې وجه باندې زما د پندو مونږ او تاسو د الله رب العالمین چې کم نعمتونه مونږ او تاسو باندې کړي دي، د دې نعمتونو د الله نه شکر ادا کو، او دا نعمتونه مونږ او تاسو صحیح طریقه باندې استعمال کو. زما د پندو سبا قیامت را روان دی، د حشر میدان را روان دی، الله ته مخې ته ورتلل دي. د دې صحت باره کې به الله د قیامت په ورځ تپوس کوي، دا کم صحت چې نعمت تعالی الله درکړی دی. ای زما بنده د خپل ځای نه به قدم چوت نه کې تر څو پورې چې رب العالمین دا کم صحت او کم ځواني الله درکړی دی تپوس نه الله نه یې کړی. کم مال در الله درکړی دی، دې مال تپوس نه الله نه یې کړی. کومه زندګي الله درکړې د دې زندګۍ باره کې د الله تپوس نه کوي. کم مال دې ګټلې کومه طریقه باندې خرچه کړې کومه طریقه باندې، تر هغه ځای هغه وخت پورې به قدم د خپل ځای نه ونه ړقې څو پورې چې څلور یا پنځو خبرو باره کې الله تعالی تپوس نه کوي. دې وجه باندې زما عزتمندو د دنیا زندګي دا یو مختصر زندګي ده. عزتمندو دنیا کې مونږ تاسو همیشه د پاره بنه یو، دنیا سره زندګي ده، سهار به خوشاله ماښام به خپئ، داسې ده. سهار به مالدارې ماښام به غریبې، داسې ده. سهار به صحتمندې ماښام به بیمارې، دا زندګي ده. عزتمندو زندګي اصل زندګي ده آخرت زندګي ده. هلته همیشه لپاره به خوشحالي ده، هلته همیشه لپاره مالداري ده، هلته همیشه لپاره زما عزتمندو چین سکون دی. اوس هغه زندګي هغه الله رب العالمین د دې دنیا په دې مختصر زندګۍ باندې الله جوړوي. کماو تا د دې دنیا په دې مختصر زندګۍ کې الله خوشحاله کو، الله هم راضي کو، نو زما عزتمندو زمونږ او تاسو لپاره همیشه لپاره خوشحالي ده.
نن د دنیا په زندګۍ کې خلکو ته چین سکون نشته. د دنیا زندګۍ کې پیسې پوره دي، بچی شته، ګاډي شته، اسباب مهیا دي، لیکن پریشان دي. وسم دنیا کې شیخ خلک شته چې د شپې سملي د هغه د خوب ګولې خوري، خوب ورته نه ورځي. اوس هم داسې خلک شته چې هغه خودکشۍ ته هم تیار شوی دی. عزتمندو دا ولې؟ دا د الله دین نشته. چې کله د انسان د زندګۍ نه د الله دین ووتو، چې کله د انسان د زندګۍ نه د محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک سنت طریقې ووتې، چې کله د انسان د زندګۍ نه د قرآن د اعمالو مطابق خلاف زندگی شروع کړل، زما د الله په ذات باندې قسم چې د دنیا هر څیز به ورسره خو رب العالمین به ته سکون نه ورکوي. رب العالمین به ته چین الله نه ورکوي، چین سکون به ته الله نه ورکوي. چین سکون چې الله جل شانو خوده دی، الله رب العالمین په خپل مبارک دین کې خوده دی. چې کله د انسان په زندګۍ کې د الله رب العالمین دا مبارک دین راغی، زما د رب العالمین په ذات باندې قسم دی خوشاله، دا به الله خوشاله ساتي. دیو جبانی د ما د پندو چې مونږ او تاسو د الله رب العالمین دا کم نعمتونه چې الله جل شانو مونږ او تاسو باندې کړي دي، د الله رب العالمین د نعمت قدردانی وکړو او د الله رب العالمین دا نعمت په داسې طریقه باندې استعمال کو، داسې طریقه باندې چې څنګه الله غواړي، چې څنګه الله غواړي په داسې طریقه باندې نه استعمالو چې کومه طریقه باندې الله خفه کیږي، الله پې ناراضه کیږي. دیو جبانی د ما د پندو دی اللہ رب العالمین دی نعمت بار بار شکریہ ادا کو، بار بار شکریہ ادا کو، ہر ٹیم کې دا الله شکر ادا کو. زموږ استاد محترم هغه به وي بیمار شوی و، بیمار پورسۍ ته موږ لاړو، یوه خبره یې وکړله، ډېره عجیبه خبره ده، مانه دا خبره ذهن نه هېرېږي. وایي که الله رب العالمین زما په صحت باندې الله خوشحاله نو زه پې هم خوشحاله یم، که الله رب العالمین زما په غریبۍ باندې خوشحاله نو زه پې هم خوشحاله یم، که الله رب العالمین زما په بیماری باندې خوشحاله نو زه پې هم خوشحاله یم، که الله رب العالمین زما په مالدارۍ خوشحاله نو زه پې هم خوشحاله یم. زه په هر هغه څیز باندې خوشحالېږم چې کوم څیز باندې زما الله خوشحالېږي. څومره قیمتي خبره ده، څومره لویه خبره ده. نو زما د پندو اصل څیز د الله رضا ده، الله خوشحاله کول دي. اوس الله رب العالمین څنګه خوشحالېږي چې مونږ او تاسو باندې الله کم نعمت کړی دی. څنګه چې ما مخکې تاسو تذکره وکړه چې دا سترګې څومره لوی نعمت دی. نن هغه سترګې د الله فنا فرمانۍ کې استعمالېږي. جوانان زندگی تباہ و برباد شده. دی موبایل ته کینی الله دې کمې پیسې معاف کړي. دی موبایل ته کینی ټوله شپه ورته ناست دی، ټوله شپه ماښام نه واله تر 3 بجو پورې دې غریب په دې شي کې مبتلا دی. باقي دې څومره ګندګي ده بس هغې کې دې لګېدلی دی. د پندو دې کې به حیا د کوم طرفه راشي. دی به خپل مور څه وپېژني، دی به خپل خور څه وپېژني، دی به خپل بیبي څه وپېژني. ځکه د ما د پندو الله رب العالمین څومره ښکلی نعمت درکړی. په دې سترګو کې الله رب العالمین څومره بلپونه پیدا کړي، څومره بهترین نعمت درکړی. اوهو نن هغه سترګې د الله نافرمانۍ کې استعمالېږي، نن هغه غوږونه د الله نافرمانۍ کې استعمالېږي. ځکه خو زما د پندو انسان هر ځای کې پریشانه دی. دې وجه باندې زما د پندو د الله جل شانو د نعمت شکریه ادا کول او د الله رب العالمین نعمت د هغې شکریه هم دقه شکریه ده چې څنګه الله غواړم هغه شانتې موږ او تاسو استعمال کړو. څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته کوم تعلیمات راکړي دي، هغې تعلیماتو مطابق خپل جسم استعمالول. بس دقه زما د پندو الله د نعمت شکریه ده. بیت الخلا ته دننه کېږي سنت طریقه کومه ده، جومات ته دننه کېږي سنت طریقه کومه یوه ده، روټۍ ته کښېنې سنت طریقه کومه یوه ده. دا زموږ او تاسو ضروریات دي. بیت الخلا ته دننه کېدل ضرورت دی، بیت الخلا ته دننه کېدل دا ضرورت دی زما د پندو. دغه شانتې جومات ته دننه کېدل عبادت کول دا زموږ او تاسو ضرورت دی. په کور کې د خپل اهل و عیال سره زندگی تېرول دا زموږ او تاسو ضرورت دی. کور ته دننه کېدل ضرورت دی، کور ته بار ته کېدل ضرورت دی، سورلي کول دا ټول ضرورت دی. دا ټول په ټول طریقې موږ او تاسو ته جناب محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ښودلی دي. نو که د نبی علیه الصلاة والسلام د طریقو موافق موږ او تاسو د دنیا ضرورت هم پوره کوو، نو الله جل شانو به موږ او تاسو خوراک وکړو، الله به ثواب راکوي. بیت الخلا ته به زو تقاضه به پوره کوو، الله به ثواب راکوي. کور ته به دننه کېږو زموږ ضرورت دی، الله به ثواب راکوي. د کور نه بهر ته به راوځو زموږ او تاسو ضرورت دی، الله به ثواب راکوي.
خو دا ټول په داسې طریقه باندې کول چې کومې طریقې د محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نه ثابتي هغې طریقه باندې کول الله جل شانو به زمونږ او تاسو دغه زندگی په عبادت کې شماري. الله جل شانو د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ الله ګناهونه معاف کړي، الله د ټول عالم ګناهونه معاف کړي. سمې سم اورېدل الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله زموږ زندگی عملی جوړه کړي، الله عمل کې اخلاص پیدا کړي. اخر وقت دا پاک او عظیمه کلمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد